د وجود په معذورتیا یا کمی زیاتی په موضوع لیکل شوی ریډیایي ډراما دریم سړی. لیکونکی ساحل یوسفزی، پروډیوسر ساجد محمود خان، انجینئر اجاز خان. کردارونه: جانداد خان پلار، شیررحمان شبنم، نوروز خان د جانداد خان ملګری، نوررحمان سحر، مرجانه مور نرگس ادا، زرشال مشرلور سنم خان، فرختہ کشرلور سندس بہروز، جنید زوی اویس. پیش کوونکي پښتونخوا ریډیو مردان. الله به خیر کی جانداد خانه، بیماری راځي زر او زی په کلاره، ته زړه ښکته پورته مه کوه، ښه به شي، حوصله ساته حوصله. الله به خیر کی. نوروزه زما حوصله ختمه ده، زه نه رغېږم، زه مرم. نه جانداد خانه نه، داسې مه وایه، ښه به شې. نن دې په مخ کې د ښه کېدو نښې وینم، ته وګوره ښه جګ جوړې. او نوروزه ښه به شم، خو چې سترګې پټې کړم ټول تکلیفونه به مې سر وخوري. د جنید دا یو غم به مې هلته هم په قلاره نه پرېږدي. نوروزه که ته په دې ناجوړتیا کې د روږ شوي زوی غمونه جاړې که نه، نو خدای مه که. خیر ته ما ته وګوره، د دې پاتې کورنۍ خیال دې وساته که نه. دوه ښایسته د ګل په شان لوریانې د الله تعالی در کړي دي، ښه تعلیمونه یې کړي دي. شکر وباسه، د کلي په لوی سکول کې استادانې هم دي. زړه ته غم ما اچوه ښه، د دې د سر سورې شه، حوصله وکړه حوصله. نوروزه دغه غم مې نشته. لوڼه مې د سترګو وړاندې دي، شکر دی په خدمت یې راله کمې نه دي راوستی. خو نوروزه زه پویم جانداد خانه، د روندارې مرجانې د مرګ نه پس ستا لوریانو ستا ډېر لوی بوج اوچت کړی دی. افرین شه او په داسې لوڼو شه، که واده شوي هم دي که نه، خو بیا هم ستا خدمت د نمبر په نمبر ولاړې دي. د ډېرو ظلمو نښې دي. الله دې ورله قسمتونه هم چې دی نو دغسې روښانه کړي. ډاډه اوسه، ځکه چې دوی ستا په ډاډ ژوند کوي، ستا په ډاډ. نوروزه مرجان هم د جنوید غمونو یوړه. 2 کاله وشو چې کور یې راته خوشي کړی دی. د ګورستان تللی نه راځي، خو جنید ژوندی جاړن تللی دی. شاید چې راشي. د 14 کالو په عمر کې روږ شوی دی. 8 کاله د کور لوی دروازې ته مې سترګې سپینې شوې. رانغې نوروزه رانغې. حوصله وکړه حوصله، اشنا حوصله وکړه، جاړه مه.
را به شي جانداد خانه، دا د ژوندو لارې د ژوندو. ته دا وخت ځان خیال وساته، دې کور ته ستا ضرورت دی ستا. نوروزه یوه لحظه شمارم، خدای خبر چې ژوندی دی او که مړ به وي. که چېرې ژوندی وي نو اوس به د 200 کالو وي، د 200 کالو. نوروزه ما ډېر دردولی و، دغه احساس مې وجني. ډېر ظالم یم نوروزه. پلار داسې نه کوي لکه چې زه یم. په مرګ خفه نه یم نوروزه، خو په خپلو ظلمونو خفه یم، په خپلو کړو خفه یم. یوه قیصه راته رایادېږي. نوروزه یوه قیصه، یوه قیصه. وی د چا راغلی وله راشه، وی په دې ځمکه ډکه شه، جارو پې راشه، زما د تنکي زوی نه څه غواړي. که خدای په تڼاکو ساړه کي، دې بېژبانه خو د چاملاس ته غوام نه ده پاسولی چې دی یې ولې تنګی. ګول بچې زار مې کته. وای مورې وای وجود مې ډېر زیات دړ گئی. دې ظالمانو هلکانو ولې داسې تیکه ورکړې ده؟ مخ ورسره یې ولې پړزولې دي خدایا. دغه وخت یې ولې لاسونه ولې نه ماتول چې زما د ګل په شان رور یې وخه. مورې زه به سبا سکول ته لاړه شم. ښه ټیچر ته به شکایت وکم دغه هلکان به سم کي. ته اوس غلی شه مورې، چېرته داجي رانشي. ویم دا ټول کاری د پلار د وجې خراب دی. که ده د خپل زوی سره په مینه خبرې کولې او خیال یې ساتلی، نو د چا څه مجال چې زما بچی یې زیره و. هی خپل زوی یې په خپله سپک کړی دی. بیبي مه جاړه ښه، زه ښه یم. ته ما ته وګوره بیبي، خدای به خیر کي. کو هلک جنګ کوي نو کوي دی، زه چا سره جنګ نه کوم. ته مه خفه کېږه ښه، ته مه خفه کېږه. ها واخله مورې، د کور کمانو د تودو تیلو ټکور وله ورکه، دې سره به لږ قلارې راشي. ته لږ ما له لاس راکړه جونې. شاباش، راپورته شه، راپاسه لږ. دا ګولې والا اوبو سره یې تېره که ښه. نه زه نشم خوړې که نه باجي، زړه راته خرابېږي، نشم تېرولی. دا څه هو کې واخله شابه. جینکو مې تنګوې، زړه نه مني، پرېږدې چې لږ ارام وکړي. مور ته ګوره، دا څومره خوږ دی چې لږ ارام یې راشي. ته غلی شه مورې، دوايي وله ښه ده چې خدای یې روغ کي. مرجانې یا مرجانې څه شوې؟ تا ته ویم که نه؟ هله جینکو داجي مو د دکان نه راغی چې خبر در نه نشي ګورې. بیا به م خیر نه. داجي په خیر راغلی. لویه شه بچې، مور دې څه شوه؟ هغه د راغله. جینکو اله شابه پلار له مو ډوډۍ راواخلې. ښه ده مورې، راخلم ورله. داجي ها داجي د اوبو وڅښه. ښه لویه شه بچې. الحمدلله. داجي ها څه دي بچې؟ وایه که نه. داجي وی مغه جنید لږ خوږ شوی دی، بیا یې لږ ډاکټر ته بوځې. ولې څه چلې کړی دی؟ پسې ځان خوږ کړی دی. هغه دې راغی، دا ولې لکه داجي سکول کې را پرېوتی یم. هلکانو ورله دیکه ورکړې ده. دې ځناورانو پسې زه سبا سکول ته ځم، برابرومې. کېنه غلې کېنه، برابرومې لاړه نشي. تا ته پته نشته چې دا منونه د منونه د ځان د جواب نه دی، لکه د خزونکو د ارتې چینګې خبرې کوي. وی شرمولو، وی واړو ور پورې خاندي. څه کې اوس ورله سکول ته م ځې چې نورم ځان وشرمو. زه روک شه،
د مخې مې پناه شه منونه چې زچ په تورو سترګو تور رانجه کړم پورې مورې ځواني مې ګوري مورې جدا له یارا ځواني مې ګوري مورې جدا له یارا زچ په تورو سترګو تور رانجه کړم پورې مورې ځواني مې ګوري مورې جدا له یارا او ځواني مې ګوري مورې جدا له یارا وای څومره ښکلی ښکارم واه چې باجي راځي نو ما به میک اپ کړی وي زه چې په تور سترګو تور رانجه کړم پورې مورې ځواني مې ګوري مورې داسې دي دا بې غیرته تا له شرم نه درځي جینوټاریا خزونکه ټولې دا حرکتونه نه پرېږدې ظالمه نوم دې راله وشرمو نوم ولېږه چې تا برابر کم ته لا ماته وای داجي مړ دې کړم وای خدایا داسې دي الک دې مړ که پرېږده ظالمه پرېږده څه دې غواړې په خپل کور کې درنه هم په کلاره نه دی وای بچیله دې راله جون اور سکور که مه کوه خیرې به درته وکړي ظالمه خیرې ځان ته دې دعا وکړي دا جینوټارې چې سړی شي لرې که زما د سترګو نه پناه که کنې په مری ورله زور کوم چې کاته وله غوسه کم کاته ورک شي وځې ګورې بهر وځې چرته در نه پناه کم ته خو پلار یې ستا اولاد دی د زړه کتره دې ده چې ته ورسره داسې سلوک کې نو د بهر د خلکو نه څه تمه وکړم هغې خو به یې قسلي لئ راځه بچی راځه چې ځو سلام علیکم وای موري ولی څه چل شوی دی او دا جنید ولی بیا چا وخلی دی موري د غږ ولې نه کې څه چل شوی دی ها چپ څه وایم پلار ووهه غږ مه کوې دننه دی موري پلارو ولې پسو پسه هم په دغه وړه خبره ستاسو د میک اپ سامان یې راغستی ماشوم په کور کې محفوظ نه دی ډېر زیات یې ووهه موري جاړه مه جاړه خدایا د داجي زړه نرم کې خدایا جنید یې ولې بدي شي خدایا په زړه کې ورله مینه پیدا کې د مینې کورم خدای خبر چې داسې سو شو چا سپیرو د نظر کړو دا نفرتونه چا وکرل د خدای په کارونو کې دا خلک ولې ګوتې وخي ولې نه پوهېږي چې دا انسانان د الله تعالی تخلیق دی هغه ښه پوهېږي چې خپل انسان څنګه پیدا کړي زموږ د خلکو د دغې ټول پارسنګ سره سویمه ده څوک به تور وي څوک به سپین وي ښځو کې به د سړو خوی وي او سړو کې به د ښځو خوی وي موږ ټول د سړیو د ښځې د وجود نه پیدا شوي یو دا د فطرت قانون دی او د فطرت قانون ته ګوته نیول په ځان طنز کول دي په ځان موري اپی باجی تاسو ته ویم مها پکېږي ښه زه نه پوهېږم چې څه د داجي زړه څنګه وګټم پسې یې خوشحاله کړم
که مددې کوم دکان ته ورلزم نو هم مې راشړي، چرته هم په سمه خوله خبرې نه کوي. که بهر وځم نو د خلکو نظرونه راکې ښخ وي، چغې راپسې وي، په خبرو پسې مې خاندي. اخیر ولې زه خو په ځان نه پوهېږم چې ما نه داسې کومه عظیمه ګناه کېږي چې د خلکو د خندا یم. قسم دی زه خو ټولو خلکو ته د مینې په نظر ګورم، نو بیا ولې ما پسې دا خلک خاندي؟ اخیر ولې؟ بس بچې بس زړه مې ختم دی، د صبر طاقت نه لرم. جونی هیڅ غم مه کوه ورورې، موږ تا سره یو، تا لپاره به زه جنګ کوم، د پروا مه کوه ورورې. زه ډوډۍ راخلم چې ډوډۍ وخورو، بس تاسو هم نورې دغه خبرې مه کوئ ښه؟ یې سړیه نو څه وشو؟ د خپل ماما د زوی واده و، ټول خپل خپلوان امزولي ګډېدل، نو که جنید وګډېده نو کوم داسې جرم یې وکړ؟ زما د رور په کور ړومبۍ خوشحالي راغلې وه. ماشوم دی دا وړې وړې خوشحالۍ ته مت روړه سړیه، مت روړه، بس کا خدای ته وګوره، ځان ته یې نږدې کا، تروې ما. دا خو ستا د بې ځایه مینې او ډاډ ځای ته ورسو. ډېر نیاز بین دې ساتلی، ډېر ټول عادتونه پکې د جینکو راغلي دي. زما د زلمو سره دا اردي چینګې نه خبرې نه وي خوښې، او دا ګډاګانې پکې لا پاتې وي، په شرمونو او شرمولو په شرمونو، او سترګې خو مې هغه وخت ټیټې شوې چې ستاسو هغه غټ سر جمعه ګل په خندا کې زمونږ د جینو ټارې د ګډاګانو صفتونه کول. صفتونه ویم په تا باندې د جنید سره تړلې هره خبره بدلېږي، هره خبره. دې ستا مضغوطه کوز شوې دی، مضغوطه. خدای ته وګوره، ځان مه په عذابوه، دا کورم. داجی دا خبرې په ټولو کورونو کې وي، خو تاسو هسې زړه ته اچولي دي. جنید زموږ ډېر صالح او فرمابردار ورور دی، ټول ورځ خپل کتابونه ګوري، 5 وخته مونځ کوي، د ټول کور کارونه راسره کوي، ښه قابل دی. که د تعلیم ته مونږ لږه توجه ورکړه نو کیدی شي چې لوی سړی تیر جوړ شي. لوی سړی هغه کې د سړو څه دي؟ زه دا دومره جړه د څه کوم؟ د څه داجی تاسو ورسره د مینې یو دوه خبرې خو وکړئ که نه؟ زه ویم چې د جنید غوندې ماشومان ډېر کم وي، ستاسو له دومره بدو ردو او وهلو نه باوجود هم هغه تاسو سره مینه کوي. داجی هو لاسونه ووینځئ، ډوډۍ تیاره ده، راځئ. جینکو هغه رور ته مو آواز کې چې ډوډۍ وخوري. رور ته مو آواز وکړې چې ډوډۍ وخوري؟ تاسو خورئ، زه لاړم. اوهو دا دومره مکیزونه مګورې، داسې کې ظالمې. د کور داسې بهر مه روزه ښه، ستر کوه ستر. څه چل دی او تاسو ته تکلیف څه دی؟ څښا چټو څښا بویه کو څه وایې ما ته؟ اوهو شاهوبانې ته ګوره څومره سره شوه. سمې خبرې کوې ښه، د سړیتوب په لار نه یې تلي، بې سړیتوبو لا خو تی تله وګوره د سړیتوب په لار. دې شکل ته دې وګوره او دې کارونو ته دې وګوره، شرم درله نه درځي؟ بې شرمو بې حیاو تاسو ځان ته انسانان وایې؟ ولې څه چل دی ما کې څه چل دی؟ ما تاسو سره څه بد کړي دي؟ زما نه څه غواړې؟ ولې مې ژوند ته نه پرېږدې؟ ولې زه تاسو پیدا کړی یم چې تاسو را پورې خاندې؟ ما کې څه چل دی؟ ما کې څه کمی دی؟ ولې آخر ولې؟ یا الله خیر وکړي. جنیده
جنید بچي ولی دا څوک دی چا سره نښتې؟ سنشته مورې، راځه را دننه شه، پرېږده دي دا لیوني شوي دي، دا خو سپي دي سپي. یا خدایه، زه د دې نه د خپل بچی چېرته بوځم چې په کلاره خپل ژوند وکړي. بچی دې ته مه ودرېږه، دې ته کور ته را دننه کېږه، مونځ هم کور کوه. دا سپي دي سپي، هسې خوله اچوي. سپی خو به لا ښه وي، وغاپي چې ستړی شي نو غلی شي. مورې که د داجي یاره را سره نه وې که نه، دا سپي به ما برابر کړی وې. دا څه چل دی؟ څه شور زوږ مو جوړ کړی دی؟ ها یا سړیه، دا وړوکې خو کم از کم ماسخوتن مانځله جومات د ځان سره بوزه او راوله که نه. خبره کوه، څه چل دی؟ بوزه او راوله؟ ویم هیڅ بې حسې دا خلک تنګوي، چغې نارې ورپسې وایي که خدای ورنړی چې دا ملک دې پاک شي. ولې څه وړوکي دی څه؟ لاسونه ورپورشته لاسونه، دا سر دی ولا مات کی. هغوی ته پته ده چې دا جینوټارې دي جینوټارې، ځکه خو یې چیړي که نه، منونه دی منونه. ویم تا سپک کړی دی، تا ټول ورته سپک ګوري. که تا یې تپوس کولی نو د چا څه مجال چې ده ته یې کړنج کړی وي. داجي زه ستاسو ولې بدې شم؟ بدي دې شم بدي؟ ته دې دا ګرځېدل، دا ناسته او پاسته، دا خبرې د ځوانانو که د ځوانانو؟ خلک به د پورې خاندي نه چې د خندا کارونه کوي کارونه. داجي نو دا زه صدقه سته کوم، دا زما خوښه ده چې زه دې داسې کوم. ما نه څه غواړې؟ ورشه هغه ته ووایه چا چې پیدا کړی یم. وی ولې دې داسې پیدا کولم؟ یا الله ولې دې داسې پیدا کولم لکه د دې نورو خلکو په دې پیدا کړی وم که نه؟ خدایه په در کې به دې څه کم شوي وو، خدایه چې خوښ دې نه یم داجي، نو نن نه پس به درته خپل مخ و نښایم، خپل مخ. نوروزه د جنید د هغې شپې تصویر مې مخې ته کېږي. هغه جان راته ګویا نه شي چې ته ما نه څه غواړې داجي. ورشه د خدای نه تپوس وکړه چې زه ولې داسې پیدا کولم. یا داجي دا ته څه کې؟ په زړه مې هرې چلې وي د جنید هغه خبرې. نوروزه جانداد خان آشنا، بس که بس، تاله دا خبرې اوس نه دي ښې. دا خبرې مه یادوه، تا ته د آرام ضرورت دی. چې الله دې ښه کي نو دواړه به ورپسې ګرځو. ستا جنید به تاله پیدا کوو، دا مې تا سره وعده ده. د سکول نه به چوټي اخلم او تا سره به د جنید په لټون ګرځم. ته ګوره چې ستا جنید پیدا کیږي او که نه. جاړه مه خاشنه. چې په 8 کاله کې څه پته ونه لګېده، نو پاتې وخت کې خدای خبر شه نوروزه چې څه پته به ولګي. جانداد خانه، دنیا په امید خوړی شي، تسله ساته. جنید خو یو زیرک ماشوم و، د کور نه د بیلیدو احساس خو به هغه ته هم چې دی نو وی په کلاره به نه پرېږدي. خامخا به د خپل کور په درشل قدم دی. جانداد خانه، کم درد او احساس چې ته نن لرې که نه، کاش چې دغه درد او دغه احساس تا هغه وخت هم لرلی وي، نو نن به دې دا رس چې دی نو نه لیده. جانداد خانه، د انسان په پیدایش کې که کمې زیاتې راځي، نو هغه هم د الله ورکړه ده. دا به موږ امتحانونه دي، امتحانونه. موږ له د چا د وجود
د معذورۍ یا کمی زیاتی پورې غوسه یا ټوکې نه دي کول پکار. الله په ډېر ناراضه کېږي، ډېر زیات. جانداد خانه خوب درغې کوه. جانداد خانه، اے جانداد خانه، ته ما ته وګوره، ته دې خوا وګوره. اوهو داسې دي، د ده خو نه بس کار پرېښود. د زړه درزا یې هم غلې شوه. خدای خیر، خدای خیر وکړي. جانداد خانه، ای تا ته ویم که نه؟ اوف، ای خدایه داسې وشو. انا لله و انا الیه راجعون. الله دې وبخښنه، الله دې